وایو چې د پیغمبر علیه السلام په لاس کې یو ځل کاڼي او هغې سبحان الله سبحان الله سبحان الله کاڼو خبرې کړې دي. بیا حضرت ابوبکر صدیق لا ورکړل په لاس کې، بیا وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له په لاس کې ورکړل، بیا وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بیا حضرت عثمان لا ورکړل، یو ځل نیمه تسبیح او بند شو. الکا دا د پیغمبر علیه السلام معجزه ده او دا د عقل نه خلاف ده، د عادت نه خلاف ده. خو د پیغمبر مبارک لاس کې دا کار شوی دی. هغې سوی دغه معتزله د عقل بچي نه 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 د کاڼي جبه شته څه چې سبحان الله دی، د کاڼي غاښونه شته څه، د کاڼي شونډې شته شه، د کاڼي خوله شته، نه نه دا نه منم دا نه منم دا نه منم. قرآن حکیم کې الله وایي اقتربت الساعة وانشق القمر، وی قیامت نزدې شو او سپومې دوه ځایه شوه. دا جبل ابي قبیس باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او ابو جهل ورته وی ځکه نه څه معجزه ښکاره کوي او ناشنا کار کنه، وی څه ښکاره کم که زه الله ته اوس درخواست وکم او دا سپومې دوه ځایه شي و به منې؟ وی زه داسې وکړه منم دی. کافران ورسره دي او ابو جهل دی. پیغمبر علیه السلام دې سپومې ته اشاره وکړه، داسې کړه او داسې کړه، نیمه سپومې یو خوا لاړه او نیمه بل خوا لاړه او بیا سره یو ځای شوه. وی منې که نه؟ وی نه دا تا په مونږ جادو کړی دی، دا دې په مونږ سحر وکړه، نظربندي دې په مونږه وکړله. نبی علیہ السلام وی خده که ما جادو کړي او نظربندي کړي خو په تاسو به مې کړي وي. او نو د نورو خلکو نه تپوس وکړي کمې قافلې چې تاسو تللي دي شام ته، هغه قافلو والا نه تپوس وکړي نو معلومات به وشو. نو چې کمې قافلې شام ته تللې وې دوه څلور ورځې پس هغه راورسېدلې، هفته پس هر څه پس کې راورسېدلې. نو ابو جهل ته تپوس وکړم وی په پلانکې شپه خو تاسو څه ناشنا څه نه دي لیدلی؟ هغې وی ولې نه؟ وی سپومې دوه ځایه شوه، نیمه یو خوا شوه. دا مسافر خو د شپې سفرونه کوي، نیمه یو خوا شوه نیمه بل خوا شوه. حضور پاک اوس ته پته ولګېده جادو خو زما په تاسو چلېده. ستاسو دا چې کم تاجرانو هغې نه تپوس وکړه، هغوی څه وایي؟ یاره وایي ستا ډېر غټ جادو دی، دا پارچه چلېږي. قرآن شریف کے رب العالمین فرمائی اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت نزدې شو. ولی دکه د حضور پاک نه رستو بل پیغمبر به نه راځي، د امت نه پسو بل امت به نه راځي. دا د قیامت د نږدې کېدو نښه ده. او سپومې په منځ دوه ځایه شوه. دغه د عقل بچي څه وایي؟ هغې نه 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 سپومې چېرته دوه ځایه کېږي؟ که سپومې دوه ځایه شوه خو په دې کائناتو کې به لوی انقلاب به راشي. که سپومې دوه ځایه شوه خو دا به قیامت شي او لوی تصادم به راشي. دا هم نه مني، وی زما عقل یې نه مني دا خبرې. نو چې دا هغوی مونږ څه وایو چې د قبر عذاب شته، هغوی څه وایي نه نجي د قبر عذاب کم دی. وایي مونږ خو قبر لاندې وکنو نه پکې ماران شته نه پکې للمانان شته، قبر هم لاندې وکنو او نه پکې اور شته. مونږ وایو د خدای بنده الله وایي وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها څنګه دی غدوا وعشيا. دا فرعونیانو چې څنګه غرق شو نو الله په سخت عذاب نازل کړ او سارو ماخام الله دی باندې اور بلای. او دا قیامت فرض الله به وتوي ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. دا قیامت فرض به الله وی چې خدایا الله به اعلان وکړي چې دوی سخت عذاب د اور ته ور داخل کې. نو قرآن وی د قبر عذاب شته، پیغمبر مبارک وی د قبر عذاب شته، هغې وی زما عقل نه مني. نو اوس به راشو مونږ عقل پسې بځو که خدای رسول پسې بځو؟ یؤمنون بالغیب دا معنا شو. یؤمنون بالغیب یو شی زما او په دې تاسو پوهې کم لګوندئ وری عقل د شریعت په منځ کې هیڅ ټکراو نشته. بعض خلک وایي دا شریعت حکم د عقل خلاف دی، دا بالکل دروغ وایي. تقریبا د عقل او د شریعت په منځ کې هیڅ قسمه ټکراو نشته. عقل چا پیدا کړی دی؟ الله. او شریعت چا جوړ کړی دی؟ الله. او عقل یې څه پیدا کړی دی چې زه د عقل په لاره د عقل په ذریعه د شریعت په لاره لاړ شم.
ولې که یو سړی عقلمند نه دی لیونی وي نو دې په لاره نشي تللی شریعت د دې عقل په ذریعه به ته د شریعت په لاره ځې نو چې عقل خدای پیدا کو دی لی پیدا کو چې ته د شریعت په لاره په دې عقل مزل وکې نو بیا الله باندې خو نه یېره راځي نه ته غلطي کېږي نه ناپویه دی خدای پاکه نو دواړه چې الله پیدا کړي دي او د دواړه لازم ملزوم دي عقل باندې به ته د شریعت په لار عمل کې نو په خدای خو غلطي نه راځي نو دواړو کې به ټکراو د کم ځای نه راشي هیڅ ټکراو د عقل او د شریعت یو حکم د عقل خلاف نه دی خو بعضې څیز ته زمونږ عقل رسیږي بعضې څیز ته عقل نه رسیږي د کائناتو کې د انسان د خپل وجود وګوره قرآن شریف کې الله فرمایي قتل الانسان ما اکفره وی د انسان د هلاک شي وی څه ناشکره دی ډېر ناشکره دی د هلاک شي الله غصه شو خفه شو ډېر ناشکره دی د هلاک شي بیا څه وایي من ای شیء خلقه دې ما څه نه پیدا کړی دی تا عقل کار ورکی بالکل نه نمور پګیړه کې دا ماشوم پروت دی نه نطفه نه پیدا دی هغې نطفې نه بیا علقه جوړه شوه وینې ټوټه جوړه شوه د وینې د هغه ټوټې نه بیا د غوښې ټوټه جوړه شوه د غوښې د هغې ټوټې نه رب العالمین ماشوم جوړ کړ یو پایپ باندې صرف او صرف په یو پایپ دې ماشوم ته د مور د طرف نه وینه ور روانه ده ګور عقل ته دې ګوره وینه ور روانه ده هغه وینه نه څه جوړېږي د هغه وینې نه لګیا یې د ماشوم وجود جوړېږي هډوکې ته جوړېږي غوښه ته جوړېږي سرمن ته جوړېږي سترګه ته جوړېږي ګرده ته جوړېږي اینه ته جوړېږي نوکان ته جوړېږي نوکان په سر یې ته ویښته جوړېږي وازګه جوړېږي پړپوس جوړېږي کلمې جوړېږي دننه په وجود کې ګردې جوړېږي زړه جوړېږي لګیا دي د هغه یو وینې د پایپ نه په دې وینه کې دومره څیزونه دي دومره هډوکې د یو شي نه جوړېږي دي ورته کیلشیم یو څه څیزونه پکې نور هم شته هغه هم دې وینه کې الله ایښودي دي هغه روان دي د وینې نه هغه اجزا نیغ روان دي هډوکې ته جوړېږي سرمن د بل شي نه جوړېږي هغه اجزا نیغ روان دي سرمن له هلته سرمن جوړېږي غوښه د بل شي نه جوړېږي هغه اجزا نیغ روان دي هلته پې غوښه جوړېږي دا څه پردې خو نه دي د موټرو چې پردې راواغېستو په پیچکش باندې هلته کې کس کوي ورې ګاډو کې باغه ځای ولګو غوښه به بل ځای کې د پاسه ولګو ګرده به بل ځای ولګو لکه څنګه چې مستري هغه موټر جوړوي یا ټوپک جوړوي یا تماچه جوړوي داسې خو د مور په ګېډه کې ماشوم نه جوړوي دې وینه کې په سوونو زرګونو واړه واړه اجزا دي واړه واړه سیلز دي واړه واړه اجزا دي په دې وینه کې هغه اجزا ته چې ته هر تعبیر کې نو ته جزء هغه اجزا وینه غوښې له روان دي غوښه جوړېږي څه هډوکې له روان دي هډوکې جوړېږي څه سترګې له په سترګه کې په سوونو واړه واړه وړې وړې پرزې دي په سترګه کې یو نه د سترګو ډاکټر راته وي په سوونو وړې وړې پرزې دي پکې هغه یو پرزې له خپل شي دی او هلته ته هغه پرزه جوړېږي او بیا اینې ته ګوره ګردې ته ګوره او ګوره هر یو جز هره پرزه په خپل ځای کې جوړېږي ګرده چتم په دې معده کې جوړه نه شوه او معده چتم د ګردې په ځای جوړه نه شوه او دا سترګې چتم په دې خپو کې جوړې نه شوې او دا خپې چتم په اوږو کې جوړې نه شوې دا هډوکې چته د سرمنې په ځای جوړ نه شو او سرمن چېرته د خېټه کې دننه د پړپوس په ځای جوړه نه شوه او کولمې چېرته هم په غاښونو کې جوړې نه شوې مخصوص اندام چېرته هم په سترګو کې جوړ نه شو هر ځای له خدای پاک خپل شی رسوي رښتیا ووایه ستا عقل دې خبرې ته رسېږي چېرې نه رسېږي د عقل خلاف نه دي ګورې من ای شیء خلقه من نطفة خلقه ثم قدره دنه ولا وجود سونه مزیدار او خشته جوړ کی ثم السبیل یسره او بیا په کومه طریقه د مور د ګېډې نه ماشوم الله راوباسي الله د انسان عقل دغلته کې بیا کار پرېږدي دومره غټ ماشوم بیا د مور د ګېډې نه په کومه طریقه بار راوځي په کومه طریقه دی بار راووته او دنه یوازې ماشوم دنه د مور په ګېډه کې نه دي د دې ماشوم دپاره مخصوص ټمپریچر خدای هلته برابر ساتلی دی که دا ماشوم باندې د مور په ګېډه کې ګرمي زیاته شوه بیا دې مري او که ګرمي پې هغه خپله مخصوص کمه شو یخني پې زیاته شوه بیا دې مري
دغه د مور په ګېډه کې دغه ماشوم که اوړی جمع د جنوري ده نو څوک دا نه کوي چې ورېږه د مور ته خېټې ته دغه کېده هیټر ولګوه ماشوم ته ګرمي کمه نه شي او که په جون او په جولای کې سخته ګرمي ده نو څوک دا نه وایي چې د مور ته خېټې ته پکې ولګوه ایر کنډیشن ولګوه په دې ماشوم د حرارت او د ګرمي لږه زیاته نه شي نه که جون جولای د سخته ګرمي ده او که جنوري فروری او دسمبر دی ماشوم ته به هغه مخصوص ټمپریچر د مور په ګېډه کې خامخا رسېږي خامخا به رسېږي هغه له چې کم ټمپریچر پکار دی که هغه معمولي سنټیګریډ لږ مخکې وروستو شي ماشوم به مري جمدې به نه پاتې کېږي هغه ټمپریچر به لازما هغه ته خدای پاک پوره کوي رښتیا ووایه د الله دې فیف وفي انفسکم افلا تبصرون الله وی ای بنده دې خپل ځان ته نه ګورې ای د عقل بچیا دې خپل ځان ته وګوره څومره ښکلې سترګې مې دله درکړي دي څومره ښکلې غوږونه مې دله درکړي دي څومره ښکلې خوله مې درکړې ده څومره ښکلې شونډې مې دله درکړي دي نو دوی به زر نه مني هلکه وایي د قیامت پر ورځ تله د میزان چې وزن پې کېږي وایي دا خو زما عقل نه مني نه منم هلکه پل سورات چې کوم د جهنم د پاسه پول دی وایي دام نه منم ولې ملا صاحب ته خو ما ته وایې چې دا د ویښته نه نرې دی او د تورې نه تیره دی نو چې د ویښته نه نرې شو او د تورې نه تیره شو نو په دې به څوک ځي څنګه ور عقل بیا دې غورځوي بیا دې عقل غورځوي یو بوډا جلل نو نوسی ورته وایي ادې ولې جاړئ وی ملا صاحب تقریر کو چې یو پل دی او د ویښته نه نرې دی او د تورې نه تیره دی نو زه زما خو کونډی خوږېږي په دې غټ سړک او په دې لاره نشم تلی نو په هغه پل به څنګه ځمه نو هغه نوسی ورته غصه شوه وی څه شور دې جوړ کړی دی چغې دې جوړ کړی دی چې نشې تلی نو مه ځه خوارې د مور کور دې څه مه ځه که نه ما وی هلته واقعي اختیار نشته ستا دنیا کې بدل تکینه وی بچې د کور نه بار نوزم لیکن آخرت کې د اختیار ختم دی قرآن کې الله وی ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا هر سړی به په دې پل صراط ورځي ورود ورتلو ته وی څوک به بیا پوری وځي او څوک به لاندې پکې چپه شي ځمکې ته به وغورځېږي چې د الله خبره دی ومنله چې او دا پول خو د تورې نه تیره دی د ویښته نه نرې دی خو که د خدای طاقت شته پورې وځم او که د خدای طاقت نی بیا پورې وتی شي نه او عقل وی نه تورې نه تیره او د ویښته نه نري باندې به څنګه پورې وځم د مولوي صاحب نوم یې درته نالم داسې ډېر ښه سړی دی هغه چې د جمعې تقریر کوو وی د پل سورات ته د ویښته نه نرې او تورې نه تیره دی یو مقتدي وله چای وکړه کور ته یې بوته او چرګ یې وله سور که ښه مزېدار چې چرګ یې پرېښوله وی استاد جي وی یو خبره ته کوم وایه وی پټ مې راوستی وی دا پل سورات چې تا وی د ویښته نه نرې دی تورې نه تیره دی دا داسې ګپ لګو که دا رښتیا ده نه نه ګپ مې کوم ځای لګولی دا خو رښتیا دی قرآن کې خدای وی او پیغمبر علیه السلام په حدیثو کې ویلي دي وی استاد جي ته به ورسره څه کوې وی ځم به پې کوې وی ته به پې څنګه دی چې د ویښته نه نرې دی او د تورې نه تیره دی نو په دې په توره ته خپې ښودی شي په دنیا کې او په ویښته نه په نري تار خپې ښودی شوې نو ته مې دې له راوسته چې ته پې پورې وي خو څه دم به در سره یې که نه بې د دم نه خو څوک نه شي تلی ځکه په دغه د ویښته نه نرې او د تورې نه تیره باندې به خپه سینګ څوک کېږدي نو ما در باندې ګوره څونه ښکلې چای وڅکله چرګوټۍ مې هم در باندې وخوړه نو ادم راته وښایه چاته به نه وایم پټ به ما سره هسې نه قیامت پر ورځ یو بل نه خطا شو نو دم راته وښایه چې کم دم تاله درځي او په هغه دم پې ته پورېږي نو هغه دم پټ په دې غوږ کې ماته وښایه هغه استاد جي ورته وایي وی دا نن چې د کوم کار وکړه که نه وی دا کله کله کوه نو موټروی به یې کم درته ته بیا ګوره ورته موټروی به کم درته چې ته به بیا ځې او که پې پاسه نه دی خبره دا ده چې که د عقل په بنیاد واخلې نو رښتیا خبره ده د که نه تورې نه چې شی تیره شي ته پې د پاسه خپې ښودی شي نه شي ښودی او چې د ویښته نه نري شي د چا پلار به پې لاړ شي لیکن که د الله او د رسول تابعداري دې وکړه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دا الله و دا رسول تابعداري دې وکړه او ته عقل پرېږده الله ته دا پل شته زه منم
الله توی دا ویختنا نری دے زی منم، اللہ توی را تورنا تیر دے زی منم، اللہ ستا حبیب وی چه کم انسان زما تابیداری اکڑا لکا دا بریخنا غندے بتیرے گی کل برق، رسول اللہ مبارک فرمائی. اور سوک با دا اعلی قیمتی تیز اس پشان پہ پوری ہوزی، اور سوک با دا اوخ پشان پہ پوری ہوزی، اور سوک با پیادہ پا پیروانی با پی پوری ہوزی، خوزی با پی خامخا. نو چے اللہ اغواری رشتیا وایا تا عقل نمانی اللہ ویزی من با دا چا منو دا اللہ با منو که دا عقل با منو اللہ با منو. نو چے دا اللہ منی لکا بریخنا موٹر وے پا کسی لکا بریخنا گندے بری پہ خودے پوری را پوری ہومائی. بنیاد دا خبر دادے یؤمنون بالغیب دا متقی